أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سورة بقرة اولنې اثبات د توحید بیانېده. اثبات د توحید دې کې دا بیانې چې څنګه الله ذات کې یو منې داسې صفاتو کې یو منم او دې کې درې بابونه وو. اولنې باب اولنې شل ایتونه وو. دې کې هغه درې ډلو تفصیل وو چې سورة فاتحه کې مختصر بیان شوي وو، لکه منومن علیهم مغضوب علیهم والضالین، منونکي نه منونکي منافقان. اولنې دوه ډلې بیان شوي وي. منونکي د هغې 15 صفات آیت نمبر 15 پورې آیت نمبر 3-4 کې د 15 صفات بیان شو. د دنیا او د آخرت حکم بیان شو چې 15 نمبر آیت کې اولئک علی هدی من ربهم، دا د دنیا حکم دی، او اولئک هم المفلحون، دا د آخرت حکم و. بیا چې کوم زدیان دي، خپوی دي او نه مني، د هغې بیا آیت نمبر 6 کې ان الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. د هغې بیا د دنیا او د آخرت حکم آیت نمبر 7 کې بیان شو. ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة، اور دا چې کوم ولهم عذاب عظیم دی، دا د آخرت حکم بیان شو. اوس د منافقانو لس صفات بیانېده. اولني درې بیان شوي وو. لس صفات دا دي چې په خوله باندې به یو وي او پړه به بله وي. دویم دا چې ټګي ورکوي، ټګي کوي الله سره په خپل خیال کې. اور دریم دا دی وما یشعرون، شعور پکې نشته. څلورم فی قلوبهم مرض، مرض دی پړه کې د منافقت. اور بما کانوا یکذبون، دروغجن دي، دروغ وایي، دروغ کوي. 15 شو. اور بل دا چې فساد کوي، فسادیان دي. او شپږم دا چې اووم دا چې د دین مشرانو ته سپکه وینا کوي، لکه سپک ورته وایي. او بیا اتم دا چې الله ته به علم والي، لا یعلمون شي بیا. اور نهم دا چې هغه بیا تا سره ملاو چې ستا ملګری او چې هغې سره واپس ورشي خپلو غلطو خلکو ته، مشرانو ته، د دین مشران وي، نو هغې ته به صحیح وایي. اور لسم دا چې به حیران پریشاني. اوس دې کې څو بیان شوي دی، بما کانوا یکذبون پورې 15 بیان شوي وو. اوس دې کې شپږم واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، واذا کله چې قیل وویلی شي لهم دوی ته، دې منافقانو ته، لا تفسدوا فساد مکوئ، فی الارض په ځمکه کې فساد مکوئ. لوی فساد دا دی چې خلک د الله د کتاب نه منې شي، لکه منې کوي. څوک به دې مونځ نه منې کوي، روژې نه به دې نه منې کوي، تهجد نه به دې نه منې کوي، نور چې کوم ذکر اذکار دی په قرآن نه دې منې کوي. مختلفې طریقې روباسلې دي. څوک وایي چې دې کې توړ دی، او دې کې لکه که دې کې توړ وی نو نبي اسلام به څه بیانولو. نبي اسلام خو د دې پروا ونه کړم. که خلک خفه کېدو، د الله چې کوم حکم و د قبلې کې تاسو وګورئ، قبلې کې خلک خفه شوي وو چې ولې قبله بدله شوه، خو نبي اسلام هغه وکړه. بل چې دی یو بل رسم و، زید بن حارث، دا نبي اسلام غلام آزاد کړی و، بیا خپل زوی ورته ویلی و، نو د هغه په ښځه باندې چې هغه طلاق ورکړو، نو هغې باندې نکاح تړلې وه. حالانکې عربو کې دا رسم و چې چا چې به زوی وي نو د هغه په زوی به نکاح نه تړله. دا رسم چې مات شو نو خلک ډېر هغه دا څه وکړه. دا شانې قرآن دی، دې کې خو صحیح د معاشرې کې به بېګاډ راځي. ته چې کله قرآن بیانې نو خلک به لکه یو څه بل څه وایي. دې سورة رعد کې یو مثال بیانوي په توحید باندې، د قرآن چې کوم توحید بیانوي، دې کې دا مثال بیانوي چې کله مسله بیان شي یو ځای کې، یو علاقه کې نه وي بیان شوي، نو لکه باران چې وشي، لکه تا مثال دی، دوړې ورسره اوچتې شي،
باران چې کېږي نو کور نه دا اوبه راوځي، غرونو نه اوبه را روان شي، دا خوړ چې دی روان شي، لکه بعضې غټ خوړونه وي، بعضې لږې اوبه وي، بعضې زیاتې اوبه وي. دا اوبو کې بیا هر قسم لکه مار وغیره لړم اور سونې وغیره دا ډایمنډ د دې راتلو هغه هم وي پکې. خو دې کې چې دی دا اوبه چې صفا کېږي دې کې بیا ټیم لګي، لکه کله چې هغه ګند کیني ماران چې دی ماشومان مړه کړي ټنډې ورپسې راوالي او زګونه وي پکې. دا د خلکو هغه شبهات دي، غلط خلک چې کوم دي دین مشران لکه د عالم په شکل کې دی. عالم خو ته نشو ویلی، لکه یو خو عالم دی چې هغه خو خپل لکه دین صحیح کوي، بعضې داسې ده چې لکه هسې ځان عالم جوړ کړی وي شکل، خو لکه هسې ملا وي خو لکه هغه حق نه ادا کوي. دغه قسم خلک مشران نو دا شبهات کوي چې یاره دا قرآن چې دی دا نه دی پکار او دې کې توړ دی. نو کله چې د هغه بیان شي، قرآن بیان شي، بار بار توحید بیان شي، نو د خلک پوه شي په دې خبره باندې چې یاره دا خو صحیح خبره کوي، که نورو خلکو نه ده کړې نو ده خو اوس وکړه که نه، دا صحیح ده. نو دې کې دا خبره بیانوي، اخره کې بیا هغه مسله پاتې شي. نو اوله کې دا لکه باران وشي، دوړې اوچتې شي او دا اوبه خړې ښکاري، دا مثال قرآن بیان کړی دی. نو قرآن چې دی بیانول فساد نه دی، بلکې ته نن مسله بیان کا، که پلار دی دی، که رور دی دی، که هغه چې ته خدای مکه د شرک عقیده ده یا د کفر ده یا پکې نور څه داسې سنتو نه خلاف دي، نو ته مسله بیان کا، نن پرې رد وکړه، هغه به ځان ته وګوري، هغه به که سمېدو ولی شي. داسې کېږي لکه اکثر چې ته پرې رد وکړې، ته پرې بیان وکړې، نو هغه پوه شي، که ته رد نه کړې، بیان نه کړې، نو هغه به څنګه پوهېږي به. نو دې دپاره نو فساد نه دی ده، او دلته فساد دینی مراد دی. لکه همدغه صورت بقره ده، دې کې آیت نمبر 30 دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. دلته فساد بل ذکر کړی دی او وینه تویول بل ذکر کړی دی، چې فساد به کوي، وینې به تویوي. دا وینه تویول لکه دا فساد دنیاوي، لکه دا وینه تویول شو دغه دی، او دا کوم دا بل فساد دی دا دینی مراد دی. ځکه بیا یو خبره کړې وي، هلته وینه تویول بل ذکر کړی دی او فساد بل ذکر کړی دی. او دا کوي لکه قرآن کې دا آیتونه چلیږي، وایي چې یاره دا ګران کتاب دی او خلکو له ګرانوي، دې له علوم پکار دی، او دا چې دی دا نه لګي. حالانکه الله قسم خوړلی دی 4 پیرې سورت قمر کې چې آسان دی، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. سورت قمر کې 4 پیرې قسم خوړلی دی، نصیحت دپاره آسان دی، ترجمه یاده کړه او د چې کوم خلاصې دي هغه یادې کړه، او استاد چې کوم درته پړاوي استاد ته به کښېنې هغه زده کوه، او آسان کتاب دی. همدغه شان دی کوه. نبی اسلام وایي بلغ انی ولو آیه، ورسوه زمانه که یو آیت ولې نه وي. نو دې دپاره دوی فساد کوي، خلک قرآن نه منې کوي چې یار دا ګران کتاب دی، دې کې جګړې راځي، دا راځي. جګړې خو مونږ نه کوو، خو دا باطل پرست چې تا سره جګړه کوي، نو تاسې خو تاسو خلکو سره ځمکو باندې هم جګړې کېږي، نو بیا خو بس ووایه چې یار دا ځمکه به هم ورکو وله جګړې را سره کوي، نو ځمکو دپاره خو بیا هر څه کوي. او د الله کتاب چې دی دومره سپک دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، او کله چې ویلی شي لهم دوی ته لا تفسدوا فساد مه کوئ فی الارض پس ځمکه کې، قالو دوی وایي انما نحن مصلحون، چې بېشکه موږ خو اصلاح کوونکي یو، دا خو موږ ښه کوو. لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دی هغه مکې نه روان شو تلو، لرې ورته ملګری میلاو شي، چېرته دی؟ وایي یاره دا خلک مې نه پرېږدي. نو وایي ستا په رنګې سړی خو ډېر ښه سړی دی، صله رحمي پالي او غریبانو سره لکه کمزورو سره بوج اوچتول، لکه ښه صفات دي درکړي، تا په رنګې سړی څنګه دي نه پرېږدي؟ نو واپس یې بولي، وایي دا کس ته ما امن ورکړو، دلته تاسو ته نه ویم. هغه ورته وایي موږ ته نه وایو، خو دلته موږ ته جومات ته نه راځي، قرآن بیانوي، بیت الله ته نه راځي، بس خپل کور کې دی لګي. نو هغه به کور مخې ته داسې ځای جوړ کړي، هلته قرآن بیانوي، نو ښځې تېرېږي، هلکان، نو دلته به دا داسې سړی و چې قرآن به بیانولو او ژړېدو به، نو خلک به تېرېدو، قرآن به اورېدو، قرآن کې خو اثر دی. نو هغې کې به بیا چې دی خلکو درېدو، خلکو لکه عقیده سمیږي ورسره که نه. نو هغوی له بیا چې دی تکلیف میلاو شو مکې والاو ته، کفار مکه، هغه بیا هغه بدماش پسې ورلو چې دا منې که که نه، دا خو تا وګوره بار بیا نه ستې، نو هغه به کور مخې ته داسې ځای جوړ کړي، هلکان، نو هغه ورته ته زما خیال خو وساته، هغه ته راشي ابوبکر صدیق ته، هغه ورته وایي ګوره د کور مخې ته به هم نه بیانوم، ما خو کور مخه ده که نه، تا هم لاس خلاص دی او د هغوی هم لاس خلاص دی، ته چې کولی شي وکړي، زه به بیانوم. نو دې کې دا خبره کوي چې
تا ته دا وایي چې یاره دا خو موږ ستا اصلاح لکه کوو که نه د خلکو اصلاح کوو چې عقیده خراب نه شي حالانکه عقیده دې نه پېژني د استاد جي واقع ده د شاګرد شفیق خان هغه لکه داسې سبق پرېښولو او بعضې لکه خلکو ورته راتلو ډېر ټایم نه نو دې کې یو ترانه هم راتله نو هغې کې بیا د مشرانو ویلي دي زبرګانو چې یاره دلته مه ورځه دا قرآن ښه او دا ښه خبره نه ده داسې نو هغه چې دې ښځې ته وایي چې یاره زموږ مشران دا وایي قرآن به نه به ځې وایي عقیده به دې خرابه شي وایي ته عقیده پېژندې وایي نه نو بیا ته څنګه وایي چې عقیده به دې خرابه شي وایي زما عقیده پهله خرابه که اوس خرابه زما به تا جیب نه پیسې وباسلې پهله ته به خبرېدې نه ته به بار وتې زه هم بار ګرځېدم نو اوس پرده کوم اوس مې عقیده ټیک شو که پهله ټیک وه وایي نور نه پوهېږم خو ښځې به راځي بیان ته نو ته هم لاړ شه بس او دغه به کې نو هغه ورته وایي زه خو به ځم بیان به کوم خو زه به ځان سره قرآن وړم وایي ویسه نه چې کله بیان وکړي هغه ښځې لاړه شي نو کله چې د دې نمبر راشي نو کله قرآن راولي نو هغوی دا کتاب به نه بیانېږي زموږ مشران وایي دا کتاب به نه بیانېږي دا خبره خو ما استاد جي نه اورېدلې وه اوس مې هم کته چې تاسو خو رښتیا قرآن نه منئ نو قرآن چې دی د هغې درس به کېږي هغې ته به نه کښېني خپل کتاب ته به کښېني موږ ورته کافران نه وایو خو لکه دا کار یې ښه نه دی خو ځکه د الله کتاب چې دی دې ته سپک کتلو سره الله چې کومونه تباه کړي دي همدې وجې نه یې تباه کړي دي لکه سورت اعراف تاسو وګورئ 15 که شپږ واقعات دي د پیغمبرانو قومونه چې کله تباه شي نو الله وایي کذبوا بآیاتنا زموږ د آیاتونو تکذیب یې کړی دی نو دې دپاره لکه موږ وایو د دې خیر خوایي لټوو موږ چې راشه قرآن یې زده کړه که نه قرآن خو ګران کتاب نه دی قرآن ته ولې نه زده کړي قرآن کې هر قسم مسله شته حج مسله پکې شته د مونځ مسله شته روژې عقیده د جهاد هر څه خبره پکې شته هېڅ کمی پکې نشته دی دا یې زده کول پکار دي نو دا فساد نه دی نو دوی وایي چې یاره دا خو موږ اصلاح کوو قالو دوی وایي انما نحن مصلحون چې بېشکه موږ خو اصلاح کوونکي یو الا خبردار انهم هم السفهاء انهم هم المفسدون بېشکه هم دي فسادیان ولکن لا یشعرون لیکن دې کې شعور نشته دی فساد کوي خو پوهېږي نه هلته پوهېږي نه لږ شانتې چې دی هغه راشي توړ راشي نو دوی وایي چې یاره بس جوړ پیدا کول پکار دي شعور پکې نشته دی چې توړ راځي نو رایه شي که نه د ده په نصیب کې نه وي دنیا نه ولې کافران نه دي تللي الا خبردار انهم بېشکه دوی هم المفسدون دي فسادیان ولکن لا یشعرون لیکن دې کې شعور نشته دی بل صفت دا دی اومه چې د دین مشرانو ته بیا سپکه وینا کوي چې ته ورته وایې د صحابه کرامو په رنګ ګوره ایمان به راوړې که نه तो दी साहब करम पसीम बेखबरी शुरू की तमाम साहब करम को काफिर कहने से इंसान काफिर नहीं होता हालांकि बल्कि तक काफिर न हुई जोड़ पैदा की साहब करम तो चीज़ें ऐसे हुई वो तमाम साहब करम को काफिर कहने से इंसान काफिर नहीं होता हालांकि हदीस की राजी जो मुसलमान सड़ी दे काफिर हुए ता सड़े पखपला काफिर की और सारा नो दिन मशरान तस्पा का वेना की जमूद पर नबी इस्लाम के साहब करम की दलील निश्चित है हमें पीछे जाना पड़ेगा पीछे पीछे बनी इसराइल में जाना पड़ेगा वो मूसा अलैहिस्सलाम खो چې دی هغه صحیح وکنه هغه جهاد نو کړي هغه بس الله فرعون چې دی په خپل تبا کو نو موږ له صحابه کرام کې دلیل نشته دی مختلف لکه غلط لار اختیار کړي ولې قران لري دي نو شیطان به لکه نورم گمراه کوي دسه نو موږ دا وایو چې را څوک نه سمېږي دا نیم خلکو خبر شي دا خبره نه شي وره قران ضروری دی قران نه بغیر انسان بچ کېدی نشي نو دې مشرانو ته مسپکه وینا کوي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَكَلَّ چې ویل شي لهم دی دا آمنو ایمان راوړي کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی هغه خلکو اولني خلک څوک چې ایمان راوړی صحابه کرام قالو دی وی انؤمنو آیا موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړی دی بیوقوفو هغه بیوقوف دي لکه د نبی اسلام په مرګرتیا کې د پلار لیاد نه دی کړی ماما لیاد نه دی کړی چونکې بدر کې حضرت عمر چې د خپل ماما مړ کو هغه ته وایي د نبی اسلام دوی چې ما ته خپل ماما راکړم او لکه دا شان هر صحابه کرام ته خپل خپل ورکړه چې بس مړېږي نو صحابه کرام خو د نبی اسلام ابوبکر صدیق چې خپل پلار له څوک ورکړی و نو د نبی اسلام ته یې دا څه وکړه استادو په شان کې ګستاخي وکړه خو تور سره نه سر مې دیواله وي نو صحابه کرام خو رښتینی خلکو او نبی اسلام چې دی دای پای کې لګای دای پای کې دغه ورسره رښتیا و صحیح و نو دا چې د دې ته اوس بیوقوف وایي چې ګوره مال ته نه ګوري دین باندې لګي پلار لیاز نه کوي د بادشاه لیاز نه کوي او ته چې قرآن کې دې څه پیغمبر ورته وایي لکه څه د الله حکم دی د قرآن پیغمبر دې باندې عمل کوي سړی خو شاید جوړ پیدا کړي لکه نرمي پکار ده حکمت سره کار پکار دی دا خو بیوقوف دي
دا بیوقوف نه دي، الله دا په خپله بیوقوف دی. تا ولې مرګ کتلی دی چې یاره زه به په دې فلانکي ټیم باندې مرم، که اوس ته مړ شوې په دې حالت کې د قرآن خلاف کې، نو تا به څه حالت دي؟ نو بیوقوف ته یې که هغې دي. هغې خو بس هر ټایم ځان تیار ساتلی و چې یاره کله بس مرګ راشي بس چې الله راضي وي. نو دې دپاره الا خبردار انهم بېشکه دي هم السفهاء همدې دي بیوقوفان ولکن لا یعلمون لیکن دي نه پوهېږي. لا یعلمون شو چې کله مشران دي مشران ته سپک ووایې نو بیا به د الله علم والي. دا اتم صفت شو. بیا اورئ وإذا قيل لهم وکله چې وویلی شي دې منافقانو ته لا تفسدوا فی الارض فساد مه کوئ په ځمکه کې، قالو دې وایي انما نحن مصلحون چې بېشکه موږ خو اصلاح کوونکي یو. الا خبردار دا حرف تنبیه دی چې خیال کوه وګورئ دې به دا وایي چې یاره موږ ډېر ښه خلک یو زموږ لار صحیح ده خو دوکه پرې نه شي. الا خبردار انهم بېشکه دي هم المفسدون همدې دي فسادیان ولکن لا یشعرون لیکن دې کې شعور نشته. وإذا قيل لهم وکله چې ویلی شي دوی ته د منافقانو ته آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دی خلکو صحابه کرام. قالو دی وی انؤمنو آیا موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړی دی بیوقوفو. الا خبردار انهم هم السفهاء بېشکه همدې دي بیوقوفان، بېشکه دي چې دی هم السفهاء همدې دي بیوقوفان ولکن لا یعلمون لیکن دي نه پوهېږي. صدق الله العظیم.